سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. नेक अमल दुनिया के उकल मुसलमाना, नेक अमल दुनिया के उकल मुसलमाना, नेक अमल बा आखिरत की पकारेगी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मौलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ज़माल इस्लाम इज़्ज़तमंद मुसलमानानो, अल्लाह रब्बि कायनात अज़्ज़ व जल मुस्तरज़मा पर कामिल ईमान खुशाल का द जुम्आ मुबारक वरज़ दा द जमात उला अज़ीम और कदरमंद मियाश मुबारक शोरो दा कि दा मियाश मुबारक खपल फजीलत और बरकत लरी, अजरुन और सवाबुन लरी। डेरा बख्तवर मियाश दा। तेरे जुमा मुबारका द शराब मुबारक माँ सना स मसाइल उड़ांदे करियो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नन ओम पागे बांधे खबर तासु तकौमा। शराब स्कल यो आज़ीम गुनाह दा। खुदा से हर यो गुनाह चे इंसान नौशी और हगा तोबो बासिन अल्लाह तबारक व तआला व ता गुनाह माफ कवी। अगर गुनाह व ता माफ कीगी चे अगर तोबा पसच बांधे बासी और चे तोबे विस्तली नवी और पदगा द शराब व नशे की मुलशी नागा दुनिया ना पदा से हाल के लाल जो तोबे व नविस्ता गुनाहगार
بد عمله بد کردار عمل شو نو پورس د قیامت داغه به بد حال وي. توبه یو اصل سیز دی چې انسان ګناه کوي داغه نه پس توبه وباسي. مالک بن دینار رحمت الله علیه یو بزرگ تیر شوی دی. هغه به د شرابو یعنی شراب به هغه سکل. د هغه د یو 2 کالو معصومه لور وه. یو ځل مالک بن دینار خپل ځان ته شراب کې خودي او چې کله به دی د شپې وده کېده نو شراب بیا وسکل نه بیا به سملاسته. نو هغه معصومې لور چې وکتل چې پلار ته مې شرابو بوتل پروت دی نو هغه معصومه بچی راله شرابو بوتل لی دا یې سپېړه ورکړه هغه بوتل یې لاندې ګزار که بوتل په ځمکه باندې پرېوت او په منځ 2 ټوټې شو ټول شراب توی شو. دا معصومه لور په مالک بن دینار رحمت الله علیه باندې ډېره ګرانه وه. هغه وخت کې لا توبه ویستلې نه وه. اوس خو چې د هغه نوم یادېږي نو رحمت الله علیه به ورسره وی. هغه وخت کې د شرابو نه لا توبه ویستلې نه وه. بوتل معصومې بچې بوتل وغورځو مات شو دی همداسې وده شو. په بله شپه باندې ګوري چې بیا د شرابو بوتل یې ځان ته کېښودی. هغه واړه معصومه بچې رالی د هغو شرابو بوتل یې همغه شان ګزار ورکړه. بوتل یې بېرته په ځمکه باندې وغورځولو. بوتل ما شو شراب ټول په ځمکه باندې توی شو. مالک بن دینار معصوم بچی ته څه هم ونه وی همداسې وده شو. په درېیمه شپه هغه معصومه بچی ګوري بیا مالک بن دینار ناز دی د شرابو بوتل ورته لګېدلې شراب ورته پراته دي. شراب بوتل ورته لګېدلې شراب ورته پراته دي شراب سکي. د شرابو بوتل ورته لګېدلې هغه معصومه بچی راله په هغه معمول مطابق بیا هغه د شرابو بوتل وغورځولو. بوتل لاندې پرېوته بوتل مات شو شراب ضایع شو. مالک بن دینار را پورته شو. معصومه منډه کوي پلار ورته وایي بچیه منډې مه وهه ای زما بچی دې خوا راشه. دا د شرابو بوتل نن درېیمه شپه راته د شرابو بوتل غورځوې. دا ولې غورځوې ماله تاوان راکې ماله نقصان راکې. هغه معصومه لور ورته په وړه زبان باندې په وړه ژبه اواز کړي زما باباجي دا شراب مسکه دا نقصاني شیز دی. دنیا بدیم خراب وي آخرت بدیم خراب وي. دی شرابونه توبه وباسه الله ستا بدن د شرابو دپاره نه دی جوړ کړی. د 2 کاله معصومه لور ورته داسې مزیدارې خبرې کوي چې مالک بن دینار سر ښکته که سوچ کوي چې دا خو واله معصومه ده ما ته لار ښایي ما ته د آخرت لار ښایي ما ته د توبې لار ښایي چې توبه وباسه شرابو نه منې شه. چا چې په دنیا کې شراب څښلی وي هغه ته به د آخرت شراب نه ملاویږي. مالک بن دینار رحمت الله علیه باندې
د معصوم بچی خبر اثر وکړو توبه وستا الله تبارک وتعالی تنه یو نیک سړی جوړ کو د الله تبارک وتعالی یو دوستانو ولیانو کې شمار انسان شو او چې داغه نوم اخلي نو مالک بن دینار رحمت الله علیه به سره خامخاوي ان دونه پورې لوی سړی تنه الله تبارک وتعالی جوړ کو دا سه ډیر واقعات ترمنځ راغلي بشر حافظ رحمت الله علیه واقع و تاسو ته علماء کرام کړی وی د هغه د شراب او میخانه وی شراب به خرڅول جوړول به اسکل به خلق به داغه په میخانو کې ناستو شپورز بن شپراتو یوزل مالک بن دینا یوزل بشر حافظ رحمت الله علیه مبارک د کور روان له خپل میخانی ترازی گوری پلار کیو کاغذ پروت دے د بغداد سیمه دا بغداد کې اوسېدلو د مرو په ښار کې دی پیدا شویو او د بغداد په سیمه باندې اوسېده بشر حافظ رحمت الله علیه شراب به اسکل شراب به جوړول شراب به خرڅول را روان لی پلار باندې خپل میخانه ترازی ګوري پلار باندې یو کاغذ پروت دی په خاورو باندې لړلې هغه کاغذ را پورته کو مخې ته ونیو ګوري په کاغذ کې بسم الله الرحمن الرحیم کلمه لیکلې ده د هغه کاغذ نه هغه دوړې پاکې کړې او بیا هغه کاغذ کول کو په سترګو باندې ولګولو اواز کوي مولا کریم ستا ښایسته نامه خلکو په ځمکه غورځولې ده او خلک ور باندې خپېږدي ستا د نامې خلق قدر نه کوي اوس به ستا د نامې قدر زه وکړمه هغه کاغذ را پورته که بسم الله الرحمن الرحیم ور باندې لیکلی وه نن سبا څونه پوسټرې په دې ځای په ځای باندې لګېدلي دیوالونو باندې او کورونو باندې او په هر ځای باندې دا پوسټرې لګېدلي دي اوټونه شروع دي اوټونه کېږي د اوټونو هغه پوسټرې ځای په ځای باندې خورې شوي دي خپل امیدوارانو ځای په ځای باندې پوسټرې لګولې دي او غټ غټ ور باندې خپل نومونه لیکلي دي د چا په نوم کې الله راضي د چا په نوم کې محمد راضي صلی الله علیه وسلم د چا په نوم کې یو نام راضي د چا په نوم کې بل نام راضي د الله د نومونو سره شامل حال وي او کو داسې د الله نوم پکې را نشي دا کم الفاظ چې د لیکلي وي دا الفاظ خو داسې الفاظ دي چې دا الله د نومونو نه خامخا یو ټکي په دې کې ذکر وي کاغم پکې نه وي کاغذ یو قیمتي شیز دی نو بیا چې کله د اوټونو شي نو خلک چې کوم کسان پاس شي ناغي راځي او دا کاغذونه راغورځوي او په ویلو کې په ځمکه داسې ور باندې خلک پیک دي په ویلو کې روان وي ګند اوبو کې روان وي خلک احترام نه کوي د هغه کاغذ او د هغه نومونو احترام او قدر ختم شي نو عزتمند مسلمانانو هغه چاله پکار دي چا دا پوسټرې لګولې دي چې کله هغه پیل شي یا پاس شي نو خپلې پوسټرې د کوزي کې یو پاک ځای کې د هغه دفن کی د کاغذ احترام دی کې د خپل نومونو احترام دی کې ځکه دی کې د الله تبارک وتعالى د نومونو نه خامخا یو نوم پکې را ذکر وي یا د حضور پاک علیه السلام د نومونو نه پکې یو نوم را ذکر وي یا د اولیاء د بزرګانو د نومونو نه پکې یو نوم را ذکر وي نو د هغې احترام پکار دی قدر پکار دی د هغه کاغذ چې هغه بې ځایه ونه غورځېږي
او ځای په ځای باندې هغه راټول شي او یو پاک ځای کې هغه کېښودی شي. بیا خلک راځي په هغې باندې خټې لړه کوي، ګن پې لړه کوي او بېدبي کېږي دا کاغذ، احترام او قدر د هغې روک شي. عزتمندو د دې احترام پکار دی. مثال یو کاغذ په لار باندې پروت دی، ته په خط باندې نه پیږي، کاغذ راواله یو پاک دیوال کې یو ځای کې کېږده، یا په هغې کې داسې الفاظ لیکلي وي چې هغه د الله د نومونو نه وي، خو یو لفظونه پکې داسې لیکلي وي چې هغه د الله د نومونو سره راځي یا د حضور پاک د نومونو سره شامل حال وي. ناغه لفظونه کالب با تا سا جیم ها ارس نومونه چې پکې ذکر په دې نومونو باندې الفاظ خودی کنا اراواله یو پاک ځای کې کېد او قدر احترام د کاغذو کا. ګورا بشر حافظ رحمت الله علیه مبارک چې قدر او احترام د یو کاغذ کو چې پاغه باندې بسم الله لیکلی وا. الله تبارک و تعالی تن سومره لوی سړی جوړی، سومره لوی انسان تن جوړی. کله چې خپل میخانه ترالو هغه کاغذ د جیبرو وستلو او بیا هغه کاغذ را واخیستو او پاک صفای کو یو خسته رومال کې بند کو او بیا هغه رومال هغه کاغذ په بر تاخ کې کېښود، چت کې ول یو تاخ برابر کو، یو ځای برابر کو، په هغې کې کېښود. دا به وي دا زما د رب نامه ده، په بسم الله الرحمن الرحیم کې یو د الله ذاتي نوم الله دی. د صفتی نومونه ورکې ذکر دی، یو رحمان دی یو رحیم دی. بشر حافظ رحمت الله علیه داغه نومونو احترام قدر کړی دی. الله تینا سونا یو لوی انسان جوړوي. د هغه زمانې یو بزرګ دی، هغه بزرګ ته الهاما یا کشفن یا په خوب کې اشاره وشوه چې پلانی خار کې د بغداد په خار کې په پلانې محله کې یو د شرابو میخانه کې یو انسان اوسیږي، بشر د هغه نامه ده. لار بشې هغه بشر ته به زما سلام وکړي. الله تبارک و تعالی ورته اشاره وکړه چې لار بشې هغه ته به زما سلام وکړي او ته به الله تبارک و تعالی بخلي. هغه بزرګ چې دا आवाज واورېد حیران شو. د بشر خو یو نامه وه، د شرابو یو کارخانه وه، هر چا ته معلوماتو، خلک بتلل شراب به ورکسکلو، هر چا ته پته وه. هغه بزرګ د زمانې ولی سوچ کوي چې دا خوب وینم आवाज کېږي، دا څنګه خبره ده. په دویمه شپه ورته بیا आवाज کېږي، بیا خاموشه پاتې شو. په درېیمه شپه ورته بیا आवाज کېږي. سحر سبا کې را روان شو، د بشر حافظ رحمت الله علیه هغه ځای ته راځي چې کومه شراب خانه د میخانه د هغه ځای ته راځي. دروازې ته چې کله رالو ګوري دروازه کې یو څوکیدار ولاړ دی. هغه څوکیدار باندې سلام واچو. هغه ډیر ادب احترام سره د هغه بزرګ قدر احترام کوي. صاحب تاسو څنګه دې ځای ته راغلې؟ ورته یې په خپله نیم راغلی، بشر نومې کس دل نشته، موجود دی او که موجود نه دی. ورته یې قربان په هغه باندې څه کې خو د نشي په حالت کې دی، دلته موجود دی. ورته یې ورشه ورته ووایه چې پلانې نومې شخص
ولی زمون کو سی تر هغه تا غواړي. څوکیدار چې کله لاړو هغه ته وې چې بشر خافي بار یو شخص ولال دی پلانې نومي شخص ولی دی تا غواړي. ما سره کار دی او تا سره کار دی. بشر خافي را منډه کړه په منډه منډه رالو دروازې لوی کتل الله 200 ولی ولال دی. سیب تاسو څنګه راغلی ورته وی الله تبارک وتعالى لګلې ما داسې یو کم یو عمل لیکلی چې تا ته الله تبارک وتعالى بخښنه کړې ده. بشر حافظ رحمت الله علیه وتی ما خود سیو نیک عمل نه کړی زما خود شراب میخانی دي شراب جوړو مو خرصو مو خلق اس کی په خپل باندې اسکما ورته وی سوچو کا او سوچ فکر یو کو یو درې ورځې وړاندې په لار باندې راته د مې کتل یو کاغذ پزمکه باندې پروت دی. کاغذ چې مې راپورته کومې کتل پکې د الله تبارک وتعالى نمونه ذکر دی بسم الله الرحمن الرحیم ورکې لیکلې ده. ما را واخیست پاک مې کو د هغې احترام مې کو ښکل مې کو قدر مې کو خپله دې میخانه کې مې بره کېښودې دي. ورته وي دا ځکه تا د الله تبارک وتعالی د نوم احترام کړی چې یو ورکې ذاتي نوم د الله ذکر دی رحمان او رحیم نومونه پکې ذکر دی. الله دون رحیم ذات دی چې تا باندې الله رحم او کرم کړی دی. الله تبارک وتعالی وایي چې ما دې بخښلی دی ما دته بخشش او بخښنه کړې ده. بشر حافظ رحمت الله علیه زه په ځای باندې پزمکه باندې پرېوته بېهوشه چې دا خبره یې واورېده چې تا ته الله بخښنه کړې ده زه په ځای باندې بېهوشه پرېوت. چې کله په هوش کې رالو هغه بزرګ ته وی بیا راته ووایه ورته وی تا ته الله بخښنه کړې ده تا د الله د نامې قدر کړی چې بشر حافي د شرابو میخانه کې پروت هغه د یو کاغذ او د الله د نومونو احترام وکړه الله ورته بخښنه او بخشش وکړو. د کاغذ احترام پکار دی د کاغذ قدر پکار دی د الله د نومونو احترام او قدر پکار دی. دا بېځایه غورځول نه دي پکار. په هر غلې او په هر لار چې تاسو تیریږئ په هر ځای کې زما اواز څوک اوري مهرباني کوئ کاغذ تاله په مخه باندې راشي د اخبار ټوټه وي بل یو کاغذ پروت وي نو هغه راپورته کوه. اکثر ځای په ځای باندې بکسې لګېدلي لیکلي وه د قرآني آیاتونه دې کې جمع کې هغه بکسو کې کېدی په جیب کې کېده بل یو ځای کې پاک ځای کې کېده خو د هغې احترام وکړه. چې بشر حافظ رحمت الله علیه تعالی دومره کمال او برکت ورکړ مبارک داغې نه پس توبه وایستله بس نن نه پس به شراب نسکما نه به خرڅومه خپلې میخانې ته رادننه شو د شرابو چاټې لګېدلې دي ټول شرابې والو چاټې ټولې ماتې کړې کوم خلق پراتو هغه ټول خلق یې وایستل وزې زما د الله سره دوستانه پیدا شوه. نن نه پس به دا د الله تبارک وتعالی د ذکر مرکز وي هغه خلق به دې ځای ته راځي چې کومو خلقو نه الله راضي وي کومو خلقو نه الله خوشحاله وي دې ځای ته به هغه خلق راځي. په سچه باندې توبه وویسته او د هغې نه پس به پیزار پخپو کې ناچو په کومه لار چې به تېرېده همداسې خپیه بلخپې به ګرځېده. الله تېنه یو لوی ولي جوړ کړو د ولایت ثاني نه وه
کرامات ډېر زیاتو کشفت الله ورکو داسې بناستو او وی به پلانی سړی را روان دی الله دونه کمال ورکو چې ناز بدل تو بیا به وی پلانی سړی را روان دی ناګهانه با هغه سړی په دروازه باندې را دننه شو نه ټیلیفون شته نه خبر شته نه بل څه قاصد شته چې هغه ته به جواب راکړو الله ورته دونه پورې د زړه رڼایي ورکړه چې هغه ته کشف حاصل شو چې کومه خبره مې په زړه کې تېره شوه نو هغه کار به کېدلو الله تېنه یو لوی انسان جوړ کو چې په نیکو اولیاو کې شمار شو اوس چې د هغه نامه علي رحمت الله علیه به ورسره وی دونه یو لوی بزرگ انسان ته الله تبارک و تعالی جوړ کو او پیزار به خپو کې ناچو داسې به په ځمکه باندې ګرځېده چې په کومه لاره به بشر حافظ رحمت الله علیه تېرېدلو په هغه لارو به زناور تېرېدل غواګانې به تېرېدې میخې به تېرېدې آسونه به تېرېدل په هغه لاره به آسونو غواګانو زناورو خاشره نه کول مچازې به یې نه کولې زناورو ته هم پته وه چې په دې لار به بشر حافظ رحمت الله علیه تېرېږي بیا زناورو م احترام او قدر کو په کومه لار چې به هغه مبارک ته زناور به په هغه لاره کې مچاز هم نه کولې خاشره به هم نه کول ګنګي به هم نه غورځوله په هغه لاره باندې ځکه به خپیه بلخپې ګرځېده ځکه ورته خافي ویلی شي چې هغه به خپیه بلخپې ګرځېده ځکه ورته بشر حافظ رحمت الله علیه وایي الله تبارک وتعالی اولیاء له یو لوی کمال ورکړي اولیاء له الله تبارک وتعالی یو لوی شان ورکړي او دا وګورئ چې الله تبارک وتعالی دوستان اولیاء څومره چې دي او هغه الله تبارک وتعالی ته رجوع کړي دا تر قیامت پورې به د هغوی نوم ژوندي وي د هغوی نومونه به نه روکېږي په وجه د دې چې هغوی د الله تبارک وتعالی یاد منو کړی دی ذکر کوي د الله تبارک وتعالی عبادت کوي تلاوت کوي د حضور پاک باندې شپه ورځ درودونه وایي د هغوی نوم نه روکېږي په وجه د دې چې هغوی الله ته ځان نږدې کړی دی بشر حافظ رحمت الله علیه نوم به تر قیامت پورې چې څوک لي رحمت الله علیه به ورسره وایي ولې د یو بسم الله الرحمن الرحیم د نوم دا کاغذ احترام او قدر یې کړی او د شرابو نه په سچ باندې توبه وایسته الله ورته یو کمال او برکت ورکړ بسم الله الرحمن الرحیم کې 19 حروف موجود دي د قرآن عظیم په یو حرف باندې لسنې کې ملاویږي سوچی په مینا باندې سوچی په اخلاص باندې یو کرت بسم الله الرحمن الرحیم تلاوت کی الله تبارک وتعالی د انسان په عمل نامه کې لسکم 200 کې ولیکي په وجه د دې چې د یو ځل په مینا باندې بسم الله الرحمن الرحیم ویلی دا بسم الله کې دونه کمال پروت دی احترام او قدر د دې کلمې مبارکې پکار دی په وجه د دې چې دې کې کمال پروت دی روزانه 786 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم تلاوت کوي نو دنیا بم وسره خیسته وي آخرت بم خیسته وي رزق بم فراخ وي عمل کی بم برکت پیدا کیږي جن او زندگی کی بم برکت پیدا کیږي بیا به هیڅ قسمه پریشانی نه پیدا کیږي د یو بسم الله احترام وکړه چې تا ته اندازه معلوم شي الله تبارک وتعالی دې موږ ټول دیندار کړي
د هر قسم آفات او بلیات او مصیباتونه مولا مونږ ټول په خپل حفظ المان کې وساته. اللهم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم علیه.